الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال تعالى في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. وفي رواية ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو بهر اوریدونکو، رمضان المبارک زمونږ استادونه پر رخصتېدو باندې دی او د رمضان المبارک آخرنۍ مرحله ده. په دې موقع باندې موږ له څه کول پکار دي؟ نو یو خدای الله رب العالمین شکر ادا کول پکار دي چې الله تبارک و تعالی زمونږ استادو په زندګۍ کې یو رمضان راوستو او هغه د رمضان المبارک روزي هغه موږ ونیوي، عبادتونه د وس مطابق پکې ادا شو، په دې باندې شکر ایستل. دویم نمبر چې کوم رمضان المبارک تیر شو، یقینا هغه شان رمضان منګه تیر نکا، هغه شان روزي منګ ونیولې کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا، کم چې د صحابه کرامو طریقه وا، هغه شان عبادتونه او منځونه منګ ونکړه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا. ځکه دا د رمضان شپې به وي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دومره ولاړو د شپې خپې مبارکې به وپړسېدې. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي دومره اوږد قیام به کاو، الله ته جړاګانې وي، د الله رب العالمین نه دعاګانې غوښتلو او دغه زمونږ د دین مشران صحابه کرام، تابعین او تبع تابعین د دین مشران، هغې به رمضان المبارک پسې بیا 15 میاشتې بیا به جړل چې د رمضان المبارک میاشت به تېره شوه. نو هغه عبادتونه، هغه اعمال چې څنګه ردی حقو د رمضان المبارک هغه زمونږ نه ادا نشو، نو د شکر سره سره استغفار او د الله رب العالمین نه بخښنه غوښتل دوام پکار دي. تبلیغیان ملګری چې کله گش لذي نو د گش په آدابو کې خبره کوي، وای زبا نو بیا چې کله واپسی کوو نو پای کې وای چې واپسی با په استغفار سره کوو، استغفر الله ذکر وکوو، واپس کیږو با موږ د ګناه وای سکار ونکا او چون کې دا کار ډیر اهمو، موږ نه کوم غلطی شوی کوم کوتای شوی دا هغه ازاله وشي او هغه الله را ته معاف کی. دغه شان د رمضان المبارک میاشتې رشوا، موږ نه به غلطیان شوی، موږ نه به کوتای شوی، زمونږ نه به غفلت شوی، نو د هغې د ازالې دپاره د توبې دروازه لا بنده نه ده. زما عزتمندو مسلمانانو، الله رب العالمین دومره مهربان ذات دی چې الله دا توبه د عمر سره نه ده خاص کړ چې یاره څوک د 40 کالو نه واوښته، د 50 نه واوښته، د 80 نه واوښت، نو دی به زه بیا توبه نه قابلم، داسې شرط الله نه دی لګولی، بلکې چې څومره عمر الله درکړی دی، که 100 کاله عمر ولې نه دی، 100 کالو عمر کې یوه ورځ پاتې وه تا ته او بیا وفات کېدې او بیا دې الله ته توبه ویسته، بیا دې الله معاف کوي. او الله رب العالمین شرط د ګناهونو هم نه دی لګولی چې پلان کوي دې ګناه دې کړوه توبه دې نه قبلیږي،
پلانکی گناہ دے کڑوا توبہ دے نہ قبلیگی او که دومره گناهونه دی وکړه توبه دې نه قبلیږي نه بلکې الله رب العالمین د طرفه حکم دا دی چې هر قسمه گناهونه دي کړلي هر څومره گناهونه دي کړلي کم ځای کې دي کړلي ښکاره دي کړلي پټ دي کړلي هر څه چې دي کړلي راشه توبه وباسه او توبه کم وخت کې وباسه مالم یغرغر چې څو پورې ستا دا ساه دا استل شروع شوی نه دی ستا دا روح مرکن ته راغلی نه دی او انسانه ستا دا ساه لنډې شوی نه دی لنډ لنډ ساه اخیستل دې شروع کړي نه دي پانډۍ دې د یو بل سره پیوس کېدو ته نه دي تللی ملک الموت دې په خپلو سترګو باندې نه دی لیدلی توبه وباسه زه دې معاف کوم خو که دا حالت شروع شو بیا د الله نه معاف کوي دغه یو شرط الله لګولی دی چې خپل مرګ د خپل مخې ته لیدلی نه دی هغې پورې تا سره چانس دی خپلو غلطیانو ازاله وکړه الله نه معافي وغواړه او الله رب العالمین داسې ذات نه دی لکه څنګه چې انسانان دي مور او پلار ته ګوره مور او پلار که ته د هغه خلاف وکړي د هغې نه بغاوت وکړي مور خپله ورشي د پلار خپله ورشي ما معاف که هغه پلار به دې معاف کي خو زړه کې به د خیره ساتي مور به دې معاف کي زړه کې به د خیره ساتي دا په ټوله دنیا کې بهترینه رشته ده د دې نه غټه رشته نشته خو لیکن دغم تا داسې نه معاف کوي چې بلکل تا ستا هغه ګناه ته اړو یادوي هم نه خامخا که بیا د نه څه ټایم کې لږ خفه شو دغه مور او پلار تا ته به وایي ته خو د مخکې نه داسې وي هغه شته چې تا معافي غوښتل وه هغه هم درته یادوي خو الله رب العالمین داسې ذات دی 100 ځله خو توبه ماته که 1000 ځله خو توبه ماته که 1,00,000 ځله او کروڑ ځله او کرب ځله خو توبه ماته که بیا هم درته الله زړه نه یادوي بس چې د هغه نه دې بیا توبه ایستله الله داسې نه وایي چې تا خو مخکې هم توبه ایستل وه اوس بیا چې کوم دی نو ته ماته زما نه معافي غواړي نه نه الله بیا مې معاف کړې ځه او الله رب العالمین دومره مهربان ذات دی عزتمندو حدیث کې راځي وای کم انسان چې توبه ویستله په سچه باندې الله د ده دا ګناه معاف کي عمل نامې نه ورانه کي او الله یې د خپل ځان نه هم یېره کي دا څومره بهترینه خبره الله یې د خپل ځان نه هم یېره کي د الله نه هېر نه راځي خو مطلب دا دی چې الله رب العالمین د ځانه هېرولو مطلب دا چې تا ته بیا یادوي نه چرته هم نه یادوي او بعض روایتو کې خو راځي چې یو کافر دی مشرک دی بېدینه دی یو سړی ګناهګار دی ګناهونه یې کړلي او کله دی توبه وباسي الله دومره مهربان دی چې د هغه ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي هغه چې کوم ګناهونه کړلي په عملنامه کې بدل شي ایدا د نیکو پر پیرس کې ولیکئ د نیکو په دې ځای کې ولیکئ دا د نیکۍ کړلي الله رب العالمین ته هیڅ شی ګران نه دی او الله حکم راولېږه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته الله یقول اوایا پیغمبره اے زما محبوبه اوایا دی خلقو ته نو ګوره قل اوایا نارینو تم اوایا زنانو تم اوایا مشرانو تم اوایا کشرانو تم اوایا نو اے پیغمبرانو جوانانو تم اوایا پیغلو تم اوایا بوډاګانو بوډایګانو تم اوایا نو عربی و عجمی ته وایا د هر جبی والا تور او سپین هر رنگ والا غی ته وایا که عالم دی او که غیر عالم دی که گناه قصدن عمدن کړل او که خطا انت شوی دا که ناپوی او گناه کړل او که خپوی او بیا هم گناه کړل خو الله ټول ته وایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اے زما بندگانو هغه کسانو چې تاسو زیاتې کړی دی په خپلو ځانونو باندې ګناهونه هم کړلي شرک او کفر هم کړلی په ځان باندې هم زیاتې کړی دی دا الله له طرفه اعلان دا دی چې لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه منه امیده کیږئ د الله د در نه منه امیده کیږه څومره بهترین وای په قرآن کریم کې د دینا بل غټ د امید آیات نشته دا دومره د امید آیات دی او دا هغه آیات دی
وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چون کې ډېر غټ یو غټ جرم یې کړی چې د نبی علیہ السلام تر حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړو هغه ته نبی علیہ السلام یو آیات وایا هغه ویل دانا بل چې کله ته دا آیات وایا بس په وزه توبه وباسم وسمه ایمان راوړ او ذکر دینه غټ د امید آیات نشته چې الله وایي چې تاسو بزان باندې زیاتې کړلې هر ګناه دې کړل او زما بنده خوې کنا زما بنده خوې لا تقنطوا من رحمت الله دا الله د رحمت نه منا امید کېږي کته ما خو ډیر ګناهونه کړلي الله وای ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه بخي واړم بخي نو غټم بخي الله غټ ګنام بخي نو وړ ګنام بخي ډیرم بخي نو لګم بخي خکارم بخي نو پټم بخي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول گناهونه معاف کوي که رمضان کې درنه کوتاه شوی الله رب العالمین ته سوال وکا گناهونه دې کړلي الله ته توبه وباسه الله دې معاف کوي دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله وایي یعنی حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالى فرمایي یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي اے بنی آدم اے دا آدم علیہ السلام اولادا انك ما دعوتني تو چې مارا بلی ما تا وزنکه ما تا دلاس نیولی دی ما نا دعاگانی غواړي ما توی اے صمد ذاتا اے رحمان ذاتا اے رحیم ذاتا اے غفور ذاتا اے غفار ذاتا اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے ربا اے ربا اے ربا دا آوازون ما تکی ورجوتنی او زمان دی تمدا زمان دی امید دی اے بنی آدم چې ته ما ته دعا غواړي ما ته آواز کې او ما نه تمه کې چې الله بل درمې نشته الله چاله لاړ شمه د ګناهونو بخښنه کوونکی بل څوک نشته د جهنم نه خلاصونکی بل څوک نشته د قبر د عذاب نه خلاصونکی بل څوک نشته اے الله تمام معاف کا نو الله وای اے بنی آدم چې ستا زمانه تمدن واورا ستما ته دعا کا زمانه دعا غواړي نو واورا اے بندا واورا کچرتا تج کم دانو گناهونه کې یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي زتا تستا ټول گناهونه بخم تا ته هر څه بخما هیڅ پروا مې نشتا د چا پروا نه کوم که څوک وایي چې دا دې ولې معاف کا دا دې ولې وبخه د خو دین اسلام له ضرر ورکړو د خو مسلمانانو ته نقصان رسولو د خدا ګناه کول او دای کولا الله وای اے بندا زه د هیڅ پروا نه کوم او تا بخم او تا معاف کوم د چا پروا نه کوم بے پروا ذات دی الله بے پروا ذات دی او دی باندې یو واقعم ده د موسی علیہ السلام د دور کتابونو لیکل وای موسی علیہ السلام په دور کې یو نوجوانو او دومره ګناهونه هغه کړیو هغه ځوان چې ډیر زیات کو څه ګناونه هغه پاره کې و او کلیوال را پاسې دا کلیوالا او دا نوجوان د کلی نه وشاړه چې زستا د لاس په من باندې عذاب راشي لکه دومره غټ ګناګارو چې ټول خلکو اتفاق وکړه ټول مسلمانانو چې دا سړی د کلی نه وباسي دا نوجوان د کلی نه وباسي د خدای الله غرق دی عذاب به براشي او په من باندې به عذاب راشي وای دا وته دا نوجوان روان دی یو شړه په باندې رااله ځنګل پای کې دی بیمار شو او خوراک چې وسکم ور سره هغه ور سره ختم شو نه خوراک شته نه وبشته هیڅ شي نشته او بیمار شو
او بیماریم دسی بیماری نه وه بلکې دی خوځېدی نشي مرض الموت پرې راغی د مرګ بیماري پرې راغله وایي دا نوجوان ګناهګار دی د ګناهونو د وجې نه خلکو د کلي نه شړلی دی چې دا د باندې به عذاب راشي نو په موږ به غرق شو وایي باسئ هغه نوجوان چې هر څه یې نشته خوراک اوسه نشته څښاک اوسه نشته څوک ملګري نشته کور والا خلک یې څه نشته هیڅ څوک د هغه نشته ما سوا د الله نه الله ته لاس چوت کړه وی الله ستا نه شرمېږم الله دومره ګناهګار یم چې مسلمانانو د کلي نه راوشړلم الله ډېر ګناهګار یم خو ای الله ستا د در نه ما سوا زما بل در نشته الله ما معاف که الله په ما باندې رحم وکړه الله رب العالمین ته وجړل او بیا ملک الموت راغی د ده نه سام واخیستی شو مړ شو وفات شو دلته اوس واوره الله څومره مهربانه ذات دی مړ شو په دې کې موسی علیه السلام ته وحی شوه اے موسی علیه السلام لاړ شه پلانکي ځنګل کې زما یو دوست وفات شوی دی د هغه جنازه وکړه او مسلمانانو ته اعلان وکړه اے مسلمانانو که چاند دغه د الله د ولی د الله د دې دوست جنازه وکړله هغه ټول به زه بخم په دې جنازه کې چې څوک هم شریک شو نو هغه انسان به زه بخمه دومره غټه مرتبه ورته میلاو شوه موسی علیه السلام کلیوالو ته اعلان وکړه ځئ چې ځو ټول لاړه سړی چې ګوري هلته هغه سړی پروت دی هغه کل نه چې خلکو شړلی و ټول ویل ای موسی علیه السلام دا ته څه وی دا خو د الله دوست نه دی د الله غرق دی دی خو موږ را شړلی د دې ګناهونو د وجه نه دی د دې بېدینۍ د وجه نه موږ را شړلی دی بدکار او زناکارو دا ګناه و دا وه وی موسی علیه السلام حیران شه چې دا خو هغه سړی دی خلکو شړلی و الله رب العالمین ته سوال وکړه یا الله دا څه معامله ده دا سړی خو د ګناهونو د وجه نه خلکو شړلی و یا الله رب العالمین وی اے موسی د نور هیڅ څوک نو ما سوا زمانه صرف ما ته آواز کو نور هیڅ څوک هم نو تکلیف پې راغې سخته پې راغله خلکو د کلي نه وشاړه هیڅ شی ورسره نه و ما ته آواز کو نو زه خو د مخلوق شانته کې نه یم چې ما نه څوک غواړي زه یم چې نه ته اوس د ټول د هغه بل ته نه درکول نو ځکه دله اوس زما مال راځي لکه دنیا کې خو دا قانون دی که نه دنیا کې دا قانون دی چې یو کس د بل سره حسد کوي چې دا دی ونلي د دغې خوا له اول لاړې ښه او زما خوا له وروستو راځي چې هغه نه دې کار ونه شه داسې نو الله وایي زه خو داسې نه یم زما او د مخلوق خو فرق هم دا دی په دې باندې چې زه خو انسان بخمه نو هغه د الله ولی شو د الله دوست شو الله رب العالمین دومره مهربانه دی الله تبارک و تعالی فرمایي اے بنی آدمه انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي زتا تستا هر څه بخم او هیڅ پروا د چا نه کما د چا پروا ګورې زه نه کومه ځکه الله رب العالمین د چا څه پروا کوي او بیا الله رب العالمین فرمایي که ته وایې چې زما ګناهونه ډېر دي که نه خو واوره اے مشره اے کشره اے نارینه زنانه که ته وایې ګناهونه مې ډېر دي نو واوره الله وی ابن آدم انک لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی اے بنی آدمه کستا گناهونه دومره ډیر شي چې د اسمان کنارو ته ورسیږي یو بل باندې د پاسک داغ دا هغه اسمان کنارو ته ورسیږي اسمان هم پټ کی خو اے بنی آدمه دومره ډیر گناهونه دي اسمان پورې رسیدلی دي خو کتا ما ته بیا زمانه بخنه غواړي ثم استغفرتنی مانه بخنه غواړي چې الله ما معاف کا الله رب العالمین فرمایي اے بنی آدمه زه تا معاف کوم او د هیچا پروا نه کاما که څوک وایي چې دا دومره ډېر ګناهونه دي ورته معاف کړه ځکه ځینې خلک په دنیا کې انسانانو کې هم ځینې ټیکهداران دي که نه د توبې او دارنګې چې پلان کې دې معاف شي پلان کې دې معاف نه شي بني اسرائیلو کې یو کس دومره زبرګو او دومره دینداره چې هغه وایي مونځ یې کو
نو مونځ یې کاو، ډېره سخته ګرمي او وریځ پرې راغله چې دا سړی د الله ولی دی، د الله دوست دی. ګرمي کېږي، وریځ پرې راغله، د پاسه چې چترۍ غونته کې په هغه باندې سوری وشه. بل کس یو شرابي او بدکار انسان و، هغه ویل دغه ځای سوری دی، نور ته سوری نشته، ډېره سخت تږی شوی و او تکلیف و پې راغی او د هغه سره د رجا نماز خوا کې کېناستو. دغه سړي دک یو غرور راغی، یو تکبر پکې راغی او یې پاڅه مرداره ته زما سره دلته کښېني، ته د دې لایق یې چې تا باندې سوری دې وشي، دا خو د الله نعمت دی په ما باندې. بدې خبرې ورته وکړې. الله رب العالمین دغه وخت پیغمبر ته وحی کوي، دغه نیک سړي ته ووایه چې ستا ټول اعمال مې برباد کړه، ستا ټوله بزرګي مې ختمه کړه او دغه سړی مې وباخه. زه څه کې وکړه؟ د الله خو چا پروا نه کوي. په دې الله خفه کېږي چې انسان د دې ټیکه اخلي چې پلان کې به معاف کوي الله او پلان کې به نه معاف کوي. دا اختیار الله پیغمبر لم نه ورکړی، پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم له هم دا اختیار نه ورکړی. هغې باره کې یو واقع ده. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ یو ځل جاړي په جړا باندې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ راغی دنده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي د الله پیغمبره بار یو نوجوان ولاړ دی او ډیر زیات جاړي، ډیر زیات فریاد کوي او زما په زړه اوس دومره جاړي. اې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دندې راولمه. نبی علیہ السلام یې راولم جوان ولې جاړي؟ چې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یې ولې وی د الله پیغمبر ما نه ډېره غټه ګناه شوې ده او داسې ګناه شوې ده چې الله به ما سره معاف نه کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي تا څه ګناه کړله؟ هغه وایي ډېره غټه ګناه ده. وایي ګوره یاد وساته که ستا ګناه د اسمان کنارو ته م رسي، د غرونو په منځ کې دا ټول هر څه ډک کي، دا ټوله ځمکه ډکه کي، بیا هم الله بخي. هغه وایي د دې نه هم غټه ګناه ده. وایي ګوره ستا ګناه د اوو اسمانونو نه غټه ده، وایي دې نه هم غټه ده. د عرش نه غټه ده، وایي دې نه هم غټه ده. د کرسۍ نه غټه ده، وایي دې نه هم غټه ده. وایي د الله رب العالمین نه غټه ده، د الله د معافۍ نه، وایي د دې نه خو نشي غټېدی، ځکه الله رب العالمین خو ډېر عظیم ذات دی، ډېر لوی ذات دی، وایي د دې نه نشي غټېدی. دا وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي نو هغه عظیم ذات به ستا عظیمه ګناه معاف کړي که نه؟ دا خو که ګرانه ده نو موږ ته ګرانه ده، دا خو که غټه ده نو موږ ته غټه ده. الله رب العالمین ته خو هېڅ څه شی نه دی. الله رب العالمین ته اسانه ده چې الله یې معاف کوي. نو په یو هغه یو ارادې سره الله رب العالمین اراده ورته وکړي نو الله یې معاف کړي. هغه سړي ویل د الله پیغمبره شکر دی الله مې معاف کړي، خو ګناه نبی علیہ السلام دا ګناه ته ووایه دا څنګه ګناه ده؟ هغه سړي یو خپله ګناه ویله، یاد وساتئ، واورئ څومره لویه ګناه ده. هغه سړي ویل د الله پیغمبره ما ګناه دا کړله، 7 کاله وشو چې زه کفنکش یم، کفنونه د مړو نه راوباسم او هغه پټوم. دا پخوا دور کې داسې هم غربتونه و، نو دغه کفنې به یې د مړو نه رایستي و، دارنګې به یې خرڅولې او خلکو به ځان له د هغې نه جامې وغیره کولې. نو دا کفنونه 7 کاله ما دا کار وکړ چې 7 کاله ما دا کفنونه پټول. خو دا کفن پټول خو لا یو طرف ته که، بیا یو د انصارو یو زنانه وه، یو جنۍ وه او هغه وفات شوې وه. زه لاړم کفن مې د هغې نه راویستو، هغه دغه شانته کې لغړه ما په قبر کې پرېښوده، تازه مړی و. دې خوا رالمه شیطان را باندې غالب شو، وسوسه یې راواچوله او لاړم نعوذ بالله د هغه وفات شوي هغه جنۍ هغې سره ما بدکاري وکړله. دومره غټه ګناه مې کړله د مړي سره بدکاري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره غوسه شو چې په دې سینه کې ورله یو ګزارم ورکه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زاد الله دشمنه فاسقه. نبی علیہ السلام خامخ انسان له غوسه ورځي، نبی علیہ السلام غوسه شو. دا سړی لاړ الله ته سوال کوي، په یو ځنګل کې ناست دی، الله ستا پیغمبر لتلی وم هغه م را دیګه کړم، ستا پیغمبرم الله د معافۍ زما هېڅ ځای نشته دی. 40 ورځې دی په ژړا کې تېرې کړې، په فریاد کې تېرې کړې، ژړاګانې دي. او بیا الله ته یو سوال کوي 40 ورځې بعد، یا الله که چېرته زما توبه قبله شوي نو پیغمبر ته زما خبر ورکه او پیغمبر ته خبر ورکه چې دې سړي بخښنه شوې ده. او که چېرته زما بخښنه نه شو الله اور راولېږه چې زه وسوځم، زه تباه شم. الله خو چې د جهنم د اور نه مې پې وساته، دنیا کې راله څه قسمه سزا راکړي نو الله راکړله، خو الله د جهنم د لمبو نه مې وساته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی کېږي او لاړ شه او جبریل علیہ السلام راځي
وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا سره دا اختیار شته د توبې چې چا توبه قبول کړي او د چانه او د بخنی اختیار تا سره شته؟ نبی علیہ السلام وی نه ما سره نشته، دا اختیار خدا الله سره دی چې الله څوک بخي په الله هیڅوک اعتراض کول والا نشته. او الله صفا ویلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته انک لا تهدی من احببت، اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه چاته هدایت نشي کولای چې ستا خوخي، بلکې د الله چې څوک خوغي. کله نبی علیہ السلام خوخه وي نو خپل تر به کافر د دنیا نه نوتله. نبی علیہ السلام هغه تر ابو طالب کافر د دنیا نزی، نبی علیہ السلام جاړي، نبی علیہ السلام خوخه د چې ایمان راوړي، خدا الله ته منظور نه و. الله رب العالمین چې کوم نه هغه ته ایمان نصیب نکا، الله رب العالمین د اختیاري چاله نه ورکړي. او بیا ورته وی الله رب العالمین حکم دی چې هغه نوجوان هغه ته حلال شه، هغه ته وایستا توبه قبل شوی ده، هغه باندې لاړ صحابه په زیره وکړه. نبی علیہ السلام راوغوخته وینو جوان استاد الله معافی کړل او تا ته الله رب العالمین ستا توبه الله قبول کړل. نو مطلب ته واقع کې دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هم د اختیار نشته چې د توبې ټیکه واخلي، دغه شان د عام انسانانو سره نشته. کله کله موږ د سوایو کنه موږ یاره پلان کې دیکھو بس جهنمی دی. یاد وساتئ مسلمانانو چې کم کس په کوپر باندې نه مړ کمل شورست ویلې شي چې دا سړی په کوپر مړلې او ښکارا خبره د جهنمی دی. خو چې کله یو انسان کده کافرم دی ہوتا او غټ ګناګارم دی خو دې ژوندې تنشي ویل چې دا سړی جهنمی دی، دا دې کجویل نو کې دې شتا ته خطر جوړ شي او په دې باندې الله رب العالمین خپکی. نو الله رب العالمین فرمای بنی آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. اے بنی آدم کچر دستا گناہونا دا اسمان غاڑو ترسیگی بیا دیم زبخما و دا اچا پروانه کوما، ند ملیانو پروا کوما، نزد بلچا پروا کوما. اے بنی آدم یادو ساتا زد ماب کوما. او بیا اللہ و یا بنا آدم انکا لو لقیتنی بقراب الارض خطوایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتوک بقرابها مغفرتا. اے بنی آدما کتما تا دا ڈک زمکا دا گناہون راوڑی، دا ٹول زمکا دا گناہون نٹا ڈکا کرلا، وابتا ما سر شرک نرے کڑے و دا شرک نرے توبہ استاللہ. نو اے بنی آدما زبتا تا دا ڈک زمکا دا بخن در کما تا بماف کما. خو چې په شرک باندې مړ نشي ر دې نه ځان وساته، د شرک باندې مړ نشي، په حالت د شرک د دنیا نه لاړ شي. او یو روایت کې بیا دا سیدی دا ډېر د امید حدیثونه دي او ډېر ناشنا. الله رب العالمین فرمای حدیث قدسی من تقرب مني شبرا، دا سی الفاظ د حدیث ومن تقرب مني شبرا، څوک چې ما ته د دې بنی آدمانو نه یو لویش را نږدې کېږي نو تقربت منه ذراعا، زور ته یو غز هغه ته ور نږدې کېږم. کده یو لویش را نږدې کېږي کنه یو ځل ول چې الله ما معاف کا، الله تا یو غز ور نږدې کېږي. الله دومره الله ته ضرورت نشته لري، والله مهرباني ډیره ده. او بیا وای ومن تقرب مني ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، څوک چې ما ته یو لویش را نږدې کېږي زه ورته 2 لاسه ور نږدې کېږم، 2 لاسه چې یو ځای کېږي دومره ورته ور نږدې کېږم. او بیا الله وایي آتانی ومن آتانی یمشي اتیته هرولة، څوک چې ما ته پروا، څوک چې ما ته په داسې را رواني په خپو باندې او څوک ما ته پیدل لازي نو زه ورته ورمنډه وهمه. الله رب العالمین مهربان ذات دی، عزتمندو. دیو جن الله و ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناهونه بخي. انه هو الغفور الرحیم، دا الله تعالی دی بخون کې مهربان. نو مطلب د نن خبرو داو چې رمضان المبارک کې چانه کوتای شوي او دارنګ چانه غلطیانی شوي نو د توبې دروازه لا کولاو ده، د توبې دروازه لا بند نه ده. د توبې دروازه به ال بنديږي چې کله زمان ځن کدن شروع شي یا نور داغه مغرب د طرف راوخیږي دابت الارض د زمکه زناور را پیدا شي د مکینا، نو هغه ټیم کې بیا د توبې دروازې بنديږي. اوس د توبې دروازې کولاو دي. الله تبارک وتعالى تا د ټول غلطیانې کوتاهیانې معاف کوي.